بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا منګه دا ویلو کنه چې په صرف کې کم گردانونه کیږي. یو ته صرف کبیر وای، یو ته صرف صغیر وای. صرف کبیر مطلب دا دی چې د هر گردان د هر صيغه نه 14 صيغه راوستل. 14 صيغه په دې کې بیا شپږ د غائب، شپږ د حاضر، دوه د متکلم. بیا پای کې د مذکر صيغه جدا، د مؤنث صيغه جدا. بیا پای کې د واحد صيغه جدا، د تثنیه جدا، د جمع جدا. دا صرف کبیر دی. او صرف صغیر دی ته وایي چې دا څومره صرف کبیر چې تا ویل دي د هر صرف کبیر نه پکې یو صيغه راغستل دې ته صرف صغیر وایي. د هر صرف کبیر نه پکې یو صيغه راغستل. بیا دا ده کنه چې منګه گردانونه ویلي دي، نو سمنګه د افعال گردانونه ویلي او سمنګه د اسماء ویلي دي. نو په افعال کې د هر گردان اوله صيغه ده، او په اسماء کې د اسم فاعل او د اسم مفعول نه علاوه د اسم ظرف، د اسم اله، د اسم تفضیل، د دې دریو پکې مکمل گردانونه دي. د اسم اله، د اسم ظرف او د اسم تفضیل پکې مکمل گردانونه دي. د اسم فاعل او د اسم مفعول پکې یو صيغه ده. ما ویلو چې الګا دا تاسو راټکوي، ما بلکې تاسو ترتیب زده کوي چې اول به منګه د ماضی صيغه لیکو. لکه اول منګه لیکو ماضی مثبت معلوم، ماضی مثبت معلوم. دویمه صيغه به دا مضارع مثبت معلوم. بیا اسم مصدر ده پکې، بیا اسم فاعل ده، مصدر اسم فاعل. دا سلور صيغه ما ذکر دي. نو دا چې وزوي مې لګ د څه نه کوي چې لکه د سر نه ول اخر ته ورسې بیا تاسو وایي چې اوس په بیا د سره راشم. نه دا سلور صيغه تاولي کړي. نو دا د مختلف گردانونو ته وایي، د مختلف فعلونه. لکه نصر ينصر نصرا فهو ناصر، فتح يفتح فتحا فهو فاتح، اكل ياكل اكلا فهو آكل. پوه شئ؟ اوس داسې د سمیعانو وایه، د خرجنه وایه، د قتلنه وایه. اوس په دې کې د اولنۍ قتله صيغه ده څه ده؟ اوس دا چې د ماضي معلوم صيغه ده کنه، دا که د هر یو باب ناراضي. لکه موږ وګوره د قتلنه هم وي، د سمیعانه هم وي، د خرجنه هم وي. اوس مې اخرجنه وایه، اخرج يخرج اخراجا فهو مخرج، استخرج يستخرج استخراجا فهو مستخرج، دحرج يدحرج دحرجة فهو مدحرج. دا هر باب نه راځي. خدا قال اول به ماضی مثبت معلوم، بیا مضارع مثبت معلوم، بیا مصدر اسم فاعل. بیا په دې پسې دویم نمبر صيغه جدي کنه. دا سلو مونږ په حساب باندې ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، اكل ياكل اكلا فهو آكل، شرب يشرب شربا فهو شارب، شهد يشهد شهدا، رزق يرزق رزقا. وصدق سلور صيغه چې کوم دي د مجهول لیکا. لعل ما ماضي مثبت معلوم لیکل لري، دل بلیکا ما ماضي مثبت مجهول. بیا لکه مضارع مثبت معلوم دی، دل لګی کا جی حاجی ها صحیح. ماضی مثبت مجهول دی، مضارع مثبت مجهول، مضارع مثبت مجهول. دل لګی بیا مصدر ال د اسم فاعل، دل لګی با اسم مفعول. پوه شئ؟ ماضی مثبت مجهول، مضارع مثبت مجهول او مصدر اسم مفعول. پوه شئ؟ اوس دا څلور څه وایي. دا النصر مصدر نوایا، نصر ينصر نصرا فهو منصور. فتح نوایا، فتح يفتح فتحا فذاك مفتوح. پوه شئ به معنی؟ اوس دا سلور او مخکنی سلور یو ځای کا. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، سبا والے. وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب. اكل
دا کم چې نه وای کنه دا کم چې نه وای نو هغه بیا به سبب بیا مو چې لګي بیا موږ نه وپوا دا کم چې نه وای نو هغه ذمہواری نشته رزق يرزقونه وای فتح حسب پوه شو بلی معنی ها وز دا من اته سیږي وي سو سیږي وي اولنۍ څنګه سوا ماضی مثبت معلوم درېما څلورما بیا مضارع منفي مجهول مصدر ها وز د دې نه مخکې ما برا ماضی مثبت معلوم لیکل لري جوس منفي معلوم لګي ماضی منفي معلوم ماضی منفي معلوم او ماضی منفي مجهول پوه شوي وز د څه سیږي وای په دغه ځای باندې ما نصغره ما نصغره دا الضرب مصدرنا القتل مصدرنا الفتح مصدرنا سوزي غشوي لا سرازه سنوس نصغر ينصر نصرا فهو ماذا وكذا نصغر ينصر نصرا فهو ناصر ونصغر ينصر نصرا فذاك منصور ما نصغر ما نصر الضرب مصدرنا پکم ځای کې وقف نو الله وقف کوي دا وقف مطلب دا ټول الکان چپ کېږي چې کله ټول الکان چپ شي داغې نه بعد بیا بل شروع کوي دا القتل مصدرنا لسه شو کنه وز درین بن کا کتاب بن کا ها ما دا کتاب استاد سره پکور کیومو تا پای کې ضرورت کړه وې کنه ماضی منفی معلوم ماضی منفی معلوم وشولا بس بری بسی جهد معلوم او جهد مجهول نو جهد معلوم او جهد مجهول مالا ناراضي چې دا به څنګه جوړما د جهد په شغو کې صحیح په شروع کې لم او د مجهول د معلوم څخه لکه دلته کې ما د مضارع مثبت معلوم کوم څنګه کله جو پای باندې لم ولا کوما او چې د مضارع مثبت مجهول چې مکمل کړل جو پای باندې لم ولا کوما نو د النصر مصدرنا بسره شي جهد معلوم لم ينصر او دا الضرب مصدرنا الفتح مصدرنا الحسب مصدرنا لم يحسب لم يحسب القتل مصدرنا الكتابة مصدرنا بیا سره راشه ضرب يضرب ضربا فهو ضارب بد و شغو معنی لګور الاول څلور به او بیا یو څلور به او بیا بد ها النصر مصدر لرضا ها الفتح مصدرنا وس مضارع منفی معلوم مضارع منفی معلوم او مضارع منفی مجهول نو چې مضارع ز منفی کوما نو زبا به سره کوما په شروع کې لا او چې معلوم سره جو معلوم سره او چې موجود مجهول جو سبي لا ينصر لا ينصر سبي لا ينصر لا ينصر دا الضرب مصدرنا دا الفتح مصدرنا القتل مصدرنا الكسب مصدرنا الضرب مصدرنا الاكل مصدرنا الاحد مصدرنا الاخذ مصدرنا پوښوي وسرازا نصر ينصر نصرا فهو ناصر پوښوي بلی معنی القتل مصدر نراشا
وستاره د پوس کومه چې دا لم يقتل لسه غلا د جهاد معلوم دسو او ما قتل فعل ماضی منفی مجهول پوه شوي دغه طریقه کار دی. اوس مې اکرم مصدر اکرم یکرم راځه اکرم یکرم اکراما فهو مکرم واکرم یکرم اکراما فذاك مکرم ما اکرم ما اکرم لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم پوه شوي. اوس د دې ځای پورې چې موږ راورسېدل که نه دا څو سیدې شوې اتله پاسه وي او شپږ پسې دا شوې 14 پوه شوې باندې. اوس د دې نه اقوا موږ لیکو مستقبل منفي معلوم مستقبل منفي معلوم مؤکد معلوم مؤکد بلند ناصبه مؤکد بلند ناصبه او بیا مستقبل منفي مجهول ها مؤکد بلند ناصبه. یعنی د دې په شروع کې به منګه د مضارع په شروع کې به منګه لن لګاو او په اخر کې به ضرب لګاو دا زبر لګاو. نو دا النصر مصدر نه بدل شي څنګه لا ينصر لا ينصر لا ينصر الضرب مصدرنا دا القتل مصدرنا لا يقتل لا يقتل الكتابة مصدرنا لا يكتب لا يكتب پوه شو بلی معنی وصل ازا سر نبی راځه نصره ها دا الفتح مصدرنا دا العلم مصدر نوعه علم يعلم علما السمع مصدرنا وس دا چې منګه د مستقبل منفي معلوم ولیکل کنه وس به منګه د مستقبل معلوم لیکو د سبا لیکو اغه منفي معلومو او دا ساده مستقبل معلوم خو مؤکد بلام تاکید ونون تاکید ثقيله بلام تاکید ونون تاکید ثقيله او بیا دقه صيغه مستقبل مجهول له او دا نور خبر وسره دقه شان دي ها مؤکد بلام تاکید ثقيله لکه النصر مصدر نه بدل شي څنګه راشي لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن او دا الضرب مصدرنا دا القتل مصدرنا الفتح مصدرنا السمع مصدرنا الحفظ مصدرنا لا يحفظن لا يحفظن وصدق صيغه دي ومستقبل معلوم ده او مؤکد ده خو په اخره کې خفیفه ده هي مستقبل معلوم مؤکد بلامي تاکید ونون تاکید خفیفه. نو دا سلور معنی منګه په یو صاحب باندې وایو جو بیا به دغه نه لکه دا اس دغه نه بعد النصر مصدر نه بداسي څنګه راشي لا ينصرن لا ينصرن دا الفتح مصدرنا وز دا سلور چې یو ځای وای دا دوه تاکید ثقيله او دوه تاکید خفيفه لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن الفتح مصدرنا القتل مصدرنا الكرامة مصدرنا پوښو به معنی ها وز سر ناراضو بیا ها ضرب یضرب وای په خپل وای ورغه څه وکي چې په کم ځای کې سلور باندې بیا په 2 وسه اغلی
وایا الفتح مصدرنا. السبع مصدرنا. الكتابة مصدرنا. کاتبه کوي دا بعد پکې دادی کوي مخکې کې پکې وروړونه مخکې کې مو د دې ځای پورې تاسو که خیال وکړئ سوسه کې شوي اته په یو سیغه کې اته په یو لاین کې مونږ ولیکل شپږ یو په بل لاین کې ولیکل سوچ ولې 14 او شپږ یو پس بیا نور ولیکل ها 20 دې شوي خو شو به معنی و د دې نه خو مونږ وایي الامر منه الامر منه معنا دا دا چې اوس دا کوم مصدر چې تا مال راکړی دی د دې نه اوس ته د امر څه کوي ما د څه کوي ما د امر نو ګوره موږ ویل چې په امر کې بعد د حاضر څخه جدای د غایب څخه به جدای کړه او د معلوم به جدای او د مجهول به جدای نو موږ به سلور پر امر لیکو نمبر 1 امر حاضر معلوم او بیا ولیکو امر حاضر مجهول او بیا ولیکو امر غایب معلوم او امر غایب مجهول امر غایب معلوم او امر غائب مجهول خو شو به معنی ها اوس په دې طریقه کار معنی صدقه وایي د النصر مصدر نه جزاء امر جوړو ما نو انصر لتنصر لينصر لينصر الضرب مصدر نه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب السمع مصدر نه اسمع لتسمع ليسمع الكتابة مصدر نه اكتب لتكتب ليكتب ليكتب الرزق مصدرنا ارزق لترزق يرزق واشه به معنی وس چې کله منګه دا سلور سری وی کنه دغه سلور سری به اوس منګه ثقيله کو او بیا به دغه سلور سری جنده به خفيفه کو لکه منګه انصر لتنصر لينصر لينصر کنه وس د دې سره تا تاکید ولګو انصرن لتنصرن لينصرن لينصرن او بیا خفیفه کا انصرا لتنصرا لينصرا لينصرا الفتح مصدرنا سلور بار څه وایي الامر ولا الامر منه ده شويه الامر منه فيوز باندې بیا وایي الامر منه ځان غړي بيځه مې جوړوي کنه غړي بيځه ځان مو جوړوي الامر منه وای بیا په سلور په یو صابانی وای بیا چپ شي بیا سلور په بل څه وای ثقيله بیا سلور په بل څه وای خفيفه الامر منه دا اول چې تا کوم سلور چې تا وې دا په ځین کې ساتي چې په اول نمبر باندې ما افتح لتفتح ليفتح ليفتح وسقيله جوړه افتحن لتفتحن ليفتحن ليفتحن افتحن لتفتحن ليفتحن ليفتحن الضرب مصدرنا الامر بیا غړي بيزي شوي الامر منه الامر منه پکې وایي کنه
النصر مصدرنا وز راځي د سر نه راځي الضرب مصدرنا دې ته ګوره چې دا په کوم باندې کوته تم وا دی خوا ګوره ها قادمه کوا الامر منه تعلیمه کوي په قلاره باندې وای چې تاسو کله په دې باندې مای چې پوه شئ کنه یاد شي ته دا بیا په یو سامان دا اصل نو شروع کوي اخر ته رسوي ولول په تادی نه کوي خپ قلاره باندې وای چې تر د خر دی شي راځي بل الفتح مزن راځه دې پر پوښوي کم کسان په پوښو لګلو څه کې ماته ها وس من په دې بسې د نه یې سیږي وایو چې د نه یې سیږي وایو موږ وایو چې والنهي عنه مطلب دا دی چې دا کم مصدر ته مال راکړل د دینه د نه یې سیږي جوړول غواړي څه سیږي نو بنئ کې به هم دغه سلور سیږي موږ جوړو نه حاضر معلوم نه حاضر مجهول او نه غائب معلوم او نه غائب مجهول واښو به معنی ها وس مال خدای د جوړولو طریقه نه راځي بھائی فعلا کې بلاو لګو مباقیره کې با ساکن بکما نو دا النصر مصدرنا لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر الضرب مصدرنا سګه لا یضرب پکې کوم طرف حاضر وایا لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب الفتح مصدرنا ثقيله کوا دغه سلور ثقيله کا بیا سلور کا دا دغه نه وای دا لول ساده وای بیا ثقيله بیا کا النصر مصدرنا النصر مصدر ده بھائی لا النصر مصدر ده دغه نه سری ویل غواړي د الضرب مصدرنا مانا تاسو ته ولې دا کوي وای ما چې کله سلور چې وای بیا سائل کنه په دې خبر د رسول نه پويږي والنهي عنه وای السمع مصدرنا د سر ناراضي الضرب مصدر لا سلور
څلور اضرب نهي عنه. السمع مصدر لراځه وګوره اته سری په دې لاین کې وي شپږ په دې کې وي شپږ په دې د دې پورې وي کنه ها نو څو شوې د دې پورې 20 کې کنه په 20 پسې 12 دې نه امر شوې او 12 به څه شوې نه شوې وس د دې پورې دا فعل ګرځنو نو په فعل کې منګه یو څه کوي تاسو پکارو ها وس منګه د ظرف وایو نو په دې کې وس ظرف منه یعنی د اسم ظرف څخه د دینه نو د ظرف په مکمل گردان وایم سوسی کو والا گردان ده پنځو وای دا نسخرین سره نو الظرف منه منصر منصران منصرين مناصر مناصرون الضرب مصدرنا مضرب فتح يفتحنا مفیتح حن په تصغیر په دې کې ودا فرق کوي چې دا کومه د جمع منتهى الجموع صيغه ده پای باندې تنوین را نشي او چې کومه تصغیر صيغه پای باندې موږ تنوین وایو هر دا غیر د قونه وایا الظرف منه ټکه پکوای الظرف منه كتب يكتبنا الظرف منه الفتح مصدر سے القتل مصدر سے ہاں الکبیر مصدر سے الکبارۃ مصدر سے مقبر مقبران مقبرین مقابر ها یاد بشي دا و سر نه راشه وګردان وځه نصرا وس پدی بس گردان دے والآلة منه
یعنی د اسم علی صيغه د دینا نو د اسم علی صيغه به موږ پورا گردان وایو د اسم علی په درې قسمونه دي کنه مفعل مفعله مفعال کنه نو دې کې به موږ د من صرون الاول صيغه وایو په یو سبانه بیا به من صرتون په یو سا وایو بیا به من صارون وایو نو والاله من هو من صارة من صارتان من صارتين مناصر منيصرة من صار من صاران من صارين مناصير منيصير منيصيرة الضرب من ضربنا والآلة من هو دا پنچر شوی تاسو دا شاته لکان پنچر شوی دي ولی وایا شابه دغه لک پاتې دی یو ګردان بس بل بس ختم بیا والآلة منه الفتح مصدر سے والآلة منه یو اسماعیل صغرا جدا وسطا جدا کبرا جدا وجدا جدا سامان القتل مصدر سے والآلة منه ها واس بل وای ما یاد بشي الضرب مصدر ټوټل وای ضربا والضرب منه سکوي په ظرف کې او په الګ دا فرق دی په ظرف کې په میم باندې زبر دی او په دای کې په الګ په میم باندې زیر دی الضرب منه افعل التفضيل المذكر منه افعل التفضيل يعني اسم تفضيل صيغه دا افعل زکه چې دا راځي د افعال په ودان باندې او د مذکر صيغه جدا او چې بیا مؤنث یا به جدا نه دا موږ ویلو چې دا همیشه دا ورته افعال په ودان راځي کنه ها نو انصرو انصرانی انصارین انصرون انصرین عناصر ونیصرون اضربوا اضربانی اضربین اضربون اضربین اضارب اضربون الفتح والمؤنث منه فتحة فتحيان فتحيين فتحيات فتح فتيحة فتح فتيحة
الضرب مصدرنا دا اسم تفضیل مذکر او مؤنث دواړه وای اضرب والمؤنث منه السمع مصدر سے افعل التفضيل المذكر منه شاید ہو دے گا الفتح مصدر سے خبر غلا غلا روائے ها والمؤنث منه فتحة يعني وزدنا وفعل التعجب منه ده فعل التعجب سے سلور سے دي ما انصره وانصر به ونصره يا نصره يا نصرت نو ده فتح يفتحنا وفعل التعجب منه ما افتحه وافتح به وفتح يا فتحات دا أكل يأكلنا ما آكله وآكل به وآكل يا أكلت وشوي دا الشهيد مثلا الشهادة ما أشهده وأشهد به وشهد وشوي بني مالي دا قردانه وسوى دا الضرب مصدر النصر مصدرنا خپا قلاره باندې وای سلور بیا فتوا بیا د امر د جوړ سي سلور وای هو ما دا وسره ګورئ وای نصارى على أمر منهم والنهي عنه جوال بيسا وغلي ويا الظرف منه دا لکان دې تر د مخې دا دې تر مخې تاسو پوه شئ به باندې کنه ها په دې باندې پوه شئ دا لکان دې دا دې تر د مخې دغه دې تر مخې یو بل د مخامخ شي ګوره چې کله یو پیټه کنه پیټه غټ پیټه کنه د لرګو غټ پیټه کنه او بای باندې انسان وس نه راځي نو خلک دې سګي دا پیټه کولاو کی یو لرګي تر راوالي وی سي ال دغه جمع کوي بیا بل لرګي راوالي ال دغه جمع کوي بیا بل لرګي راوالي ال دغه جمع کوي لو ټول پیټه دی یو ځای نه بل ځای ته وی سي دغه چې ګوره تاسو کله ګران شي راشي اوګد راشي نو هغه بل اول لند کې دا ګوره څومره وګد وي نو تاسو لند کو او بیا راشد نه بس راځه سلور چې کیږي ته بیا راشد نه راځه سلور ته بیا راشد نه راځه پدې کې هم تاسو یو ټکم نه ویلې ټول زور سبق نه نه چې دسي تاسو بکور کې یاد کړی وای نو تاسو بس ماته چټ نه کوم ناراضي او تاسو بکور کې نه یاد کړی الفتح مصدرنا یو ساده وای یو ساته سوای
تاسو شروع کوي فتح يفتح. आवाज نشته आवाज. الامر منه تاسو ته سلور سي دی وای وای تاول ملاني ماذا ده مكشة ها الضرب من واحد. سبيكر كوا وايا مفتاح ها یاد بشي اوس یو ملګری پاسې شابه وای